دا خو بیا مور ده. ها مورې، ها صحیح ده صحیح ده، ځه زه چې چل کوم مور جانې، ټیک ده صحیح ده. یاره علي خان هم قرض نه راکوي او په جیب کې راسره روپۍ هم نشته، اوس به څه چل کوم. یاره مور ته خو مې وویل چې زه به څه چل وکړم، اوس زه څه چل وکړم. کور کې مې واړه واړه خویندې وروڼه دي او په کور کې خو څه شته نه چې زه به اوس څه چل کوم. زه چې کور ته څه ونسم هغوی غریبانان خو ما ته سترګې غړېږي. مور ته خو مې پته نشته چې یخنۍ موسم راغی او په یخنۍ کې ولسي نه خرڅېږي. زما په لاس کې څه کار هم نشته چې زه نوره مزدوري وکړم او چې کور ته څه ووسم. پرون خو الله تعالی راباندې یو نیک انسان راباندې مهربانه کړو چې نن به څه کېږي خدایه چې کور ته به تش لاس هم نشم تللی. یاره ورځمه د علي خان ورور پسې خو چې په زړه کې راباندې رحم راغلو. بله لار خو مې نشته، بس دغه یو علي خان دی هغه پسې ځم نو په الله راباندې خپل رحم وکړو. یاره ورځم باید دوکاندار پسې الله دې خیر وکړي. یاره هسې هم کسټمر نشته، دا دوکان به بند کړمه بیا ورځم په علي خان پسې. سلام علیکم علي خان وروره، څنګه یې ښې برابر یې؟ وایه که نه بیا څنګه راغلی؟ علي خان وروره د غریب سړي به نور څه فریاد دي، دغه د خیرې فریاد دي نو. او نو زه ستا څه خدمت وکړم؟ علي خان وروره تا ته خو پته ده د یخنۍ موسم دی او د لسۍ کار کمزوری دی. نو زه څه وکړم؟ ستا لسۍ نه خرڅېږي، د هغې ته زما ستونزه ده. من په خپله چلولو باندې کور چلو. علي خان وروره ستا خبره صحیح ده، حالات ډېر زیات خراب دي. زموږ نه خو بیا هم ښې غټ هوټل دی، زما خو یو وړوکی شانتې دوکان دی د لسۍ. وروره خو زما هوټل غټ دی، خو د دې هوټل غټې غټې خرچې هم دي. علي خان وروره ته ټیک وې، ستا هوټل غټ دی، ستا خرچې سیوات دي. ما له دومره څه راکړه چې زه اوس کور ته اوسم چې وروڼه خویندې مې بې شپه تېره کړي، ځکه چې په کور کې د هېڅ څه درک نه رګي. تا په هغه زړې قرضې باندې 3 کاله تېر کړو نو شکر وباسه چې یو کس راغلی هغه له ختمه کړه. تو زما یو نوره قرض غواړې چې هغه به 2 کاله پس خلاصې. دلته زما هم دوکان دی، خرچې دي، ورانه قرضونه نشم ورکولی. زه ته لاړ شه په بل ځای کې ځانه بندوبست وکړه. علي خان وروره د کسټمر نه څه پاتې شي هغه مونږ له راکړه، مونږ به پرې ګزاره وکړو، شپه به پرې تېره کړو. داسې مې مه لېږه، زه بل چاته لاس نشم نیولی. په دې مارکېټ کې صرف تاسو پېژنم، نور څوک زه نه پېژنم. وروره تا ته ښه پته ده زه دلته په خپله نوکر یم. وروره ته خفه نه شي، د نیک د طرفه دا اجازت نشته چې تا ته څه درکړم. وروره ته خفه نه شي، زموږ د کار ټایم دی، موږ له ټایم مه ضایع کوه. ځه ته دلته نه لاړ شه، ځه.